بسم الله الرحمن الرحیم. بای څنګه تاسو ته پته ده د بارانونه شروع شوي دي او سیلابونه دي او تقریبا بلوچستان کې هم ډېر نقصان وکړو. بیا خاص کر زموږ په دې صوبه کې په زموږ کالام کم ټوریزم ځایونه و کالام او کمراټ او تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې نو ډېر زیات دغه یې وکړو نقصانات یې وکړو. خیر دغه ځان نه یو دغه دی خبرې دي او خو موږ په دې سوشل میډیا باندې اوس وینو چې بهی زمونږ د دې ځای د خلکو سلیفرې او د خلکو د چا بیزې او د چا غواګانې اوبو ایستې سیلاب او ښکته که تاسو وګورئ درګۍ خلک او دغه د اسخاکوټ او دا بیا چې کوم ځای کې د اوبه همواریږي نو هغه خلک ورته لکه داسې تږي ناستي لکه چې بیخي د خلکو د خدای پاک زمونږ د غوښې په لاس کې نه ورکوي. که په ایماندارۍ دا خو د دې کوستانیانو او خاص کر زمونږ د دې خلکو دا خو بیسته زمونږ د غوښو ته ناستي دا خو د مونږ غوښې خوري. که تاسو وګورئ زمونږ د کوستان په یو سلیپر هغو د ځنګل د سلیپر راکوزېدل غټه د دیار ونه راکوزول هغه بیا سمول او یا د کالام کې نو په دې باندې څونه خرچې راځي بیا یو څاروی غټول او نو ټیک دا خو په عموماً د اسمان د طرفه یو دغه راغی د سیلابي دغه رالی خو داسې شی دی چې اوس زمونږ تاسو که وګورئ په دې سوشل میډیا باندې د ارباو روپو دغه دی لرګی ښکته د ملکنډ نه ښکته په دغه کې زمونږ د کوستانیانو او د دې کالام والا او خاص کر د دې بره چې کوم علاقو چې دغه دی د هغو لرګی نیول شوی دی. نو زمونږ د دې حکومت ته زمونږ چې کوم نن سبا د پی ټي آی حکومت دی دوی چې راچغې وایي د انصاف او د دغه او بیا خاص کر زمونږ سټیټ ته چې کوم ځایونه کې ای سی دی ډبل ای سی دی پولیس دي خواته ورته هغه خلک ښه ولاړ دی. تاسو که وګورئ دغه خلک ورته ښه پولیس او ورسره ټول محکمې ورته تاویږي. نو زمونږ دا دغه دی خواسته چې بهي د دغې خلکو له دغه لرګی مکمل بیرته دې وایستل کړی شي که واپس نه راوړېدل کې دلته نه لګېږي بولي دې پوه شي د کومو خلکو د کوستان د کومو خلکو لرګی راغلی یا د کالام د کومو خلکو لرګی راغلی د چا څاروي تري د چا نور دغه تري نو بهي چې بولي دې پې ولګي او د هغې دې پیسې دغې خلکو ته بېرته واپس کړی شي. بهي د دې د لرګي د سلیپر د هغې د بانډو د سر له کور ته راوړل او هغه پاکول په دې باندې ډېرې غټې خرچې راځي. داسې ده چې دا خو د کوستانیانو غوښو ته موږ ناست یو یا د هغوی وینو څکلو ته موږ ناست یو